बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आर्किटेक्ट मोहम्मद तारिक یو ځل بیا تاسو سره آنلاین دی د ایکوکور نه ایکوکور is basically a small startup which promotes eco-friendly homes and products and the climate change باندې په climatic consequences باندې and stuff like that په دې باندې community awareness and educating communities on zero carbon buildings especially زیاتره خلک وایي چې یاره why we are talking in our own پښتو language د هغې ریزن دا دی چې په other languages کې دا stuff شته دی دا literature available دی like in English language and in Urdu some people some NGOs and other organizations are already working on that خو زموږ په خپله ژبه کې چې کوم زموږ پښتو ژبه ده نو په هغې کې لږ مواد او لیټریچر کم دی نو بیا ما مروت صاحب دا انیشیټیو واخیسته چې وای ناټ سټارټ سمثینګ ان اور اون لینګویج دا یو سیکنډ اپیسوډ دی هغه به بیا موږ مختلف لینګویجز کې کوو ډیپینډ آن دی کنټیکسټ پښتو کې به هم کوو بیا که فرض کو پنډه اسلام آباد ته لړو یا که بار لړو نه هلته کې بیا به بله لینګویج انګلیش کې به هم کوو Acha, today topic is regenerative communities and regenerative architecture. Building, especially commercial building like a plaza ka faras ko tasu په خپل ملک کې سنټاورس وګورئ اسلام آباد کې او ګیګا مال وګورئ پنډې طرف ته یا په پېښور کې دا چې کوم نوی ډیولپمنټ شروع کیږي commercial building is a kind of پیراسایټ لکه ګوره د هغې پازیټیو اسپیکټس هم شته ډېر زیات دي او نیګیټیو اسپیکټس یې هم دي از ا کاینډ اف پیراسایټ چې هغه د کمیونټي چې کوم ریسورسز دي هغه خوري لکه سنټاورس ته وګوره څومره بجلي دا راکاږي که نه څومره ګیس دا کنزیوم کوي څومره الکټریسټي څومره انرژي دا کنزیوم کوي دغه شانتې هر یو کمرشل بلډینګ په یو سټي کې راواله نو څومره ریسورس consumption that way. So it's a kind of monster, a big monster which consumes so much energy, like around more than 40% of the energy consumed by a commercial building. No, can we design such buildings या such architecture یو داسې commercial building چې هغه د ماحول د آلودګۍ په ځای باندې هغه ماحول ته فایده ورکړي او داسې ارکیټیکچر داسې کنسټرکشن چې هغه د ریسورسز کنزمپشن په ځای باندې هغه د فضا ته د انوایرمنټ ته او د کمیونټي ته د ایکالوجي ته دې ته څه ورکړي یعنی یو ډایلما دا ده چې زه یو شی اخلم انښتی ما تا نه والم بل نه والم هغه نه والم یو دا ده چې ډایلما ټو سیناریو ټو دا چې تالم درکم دلم ورکم هغه لم ورکم نو کین yeah is it possible like can we make our buildings in such a way sustainable موږ سره بیا سر ناست دی مروت صاحب ناست دی ارکیټیکټ مروت خان صاحب and په دې به خبرې کوو سر چې بلډینګ یا کمرشل پلازا داسې جوړېدی شي پاسبل ده زموږ په کمیونټي کې زموږ په کنټیکسټ کې جی سر جی بالکل زه به لږ د دې بیکګراوند کې یو خبره وکړم یو سبجیکټ دی چې هغه ته وایي انوایرمنټل ډیګریډیشن ډیټریریشن اینډ ریسورس ډیپلیشن انوایرمنټل ډیګریډیشن طارق صاحب په دې خبره وکړله ډیټریریشن موږ د انسان څخه هر یو ایکټ دی نو موږ هغې سره انوایرمنټ ته یا فایده رسوو یا نقصان رسوو په میجورټي داسې کېږي چې فایده مونږ کله کمه رسوو نقصان زیات رسوو نو مونږ کله چې بلډینګز جوړوو د هغې د وجې زمونږ اوبه څه کومې دي هغې ته واټر پولوشن یې اوبه پښتو کې به وایم چې ټولو ته سمجھ کې راشي نو مونږ اوبه څه کومې دي هغه آلوده کوو اوبه زمونږ ګنده کېږي هوا زمونږ هوا ته مونږ ډفرنټ ټایپ ګیسز د کوو کاربن ډای اکساید کاربن مونوکساید کلوروفلوروکاربن هوا زمونږ پولټ کېږي سویل ایروژن کېږي ډیفارسټیشن کېږي جنګلات مونږ ختموو ډیزرټیفیکیشن
کېږي لکه څنګه صحرا موږ د ښه اچې خاصې ګرین ایریا نه دغه کټ کو صحرا کې کنورټ کو مونږ داسې دی د وجې چې کوم بلډینګ مونږ جوړوو هغې نه ډفرنټ داسې ګیسز خارجېږي چې هغې نه هوا کې ایسډ شاملېږي بیا هغه ایسډ رین د تیزاب و باران نوم به تاسو اورېدلی چې کله باران کېږي هغې کې تیزاب راځي د ټول د انسان د ایکشن د وجې د انسان د عمل د وجې نو که مونږ ځنې ایکشن کوو عمل کوو نو هغې ته دا سوچ پکار دی چې آیا دې نه به د نیچرل انوایرمنٹ ته د چې کوم ماحول دی دې ته به فایده رسي یا به نقصان رسي چې څومره بلډینګز موږ جوړوو د بلډینګز والا چې کوم مالکان دي کوم اونرز دي هغې بس دې سیز ته سوچ وي چې په دې به زه زیات نه زیات پیسې څنګه جمع کړم زیات نه زیات پیسې به زه څرنګه وګاټم که نه خو دا سوچ ډېر غلط دی دا نیګیټیو سوچ دی سوچ دا کول پکار دی چې زه ما سره پیسې دي چې زه دا بلډینګ جوړ کړم چې دې نه زه انسانیت ته زما صرف انسان نه دی دنیا کې نور مایکرو بایولوژي دی چې هغې کې ورکوټي ځناور دي موږ ته خو هغه بې فایدې ښکاري خو د هغې ډېرې فایدې دي هغې ته موږ نقصان رسوو موږ پلانټس ته ونو ته نقصان رسوو موږ اوبو ته نقصان رسوو نو د انسان هر عمل داسې پکار دی چې هغه وي چې زه دې عمل نه انسانیت ته څه فایده ورسوم نو که صرف موږ طارق صاحب دغه سوچ شروع کړله چې زموږ خپل عمل نه موږ انسان ته د فایدې رسولو سوچ وکړله نو بیا به داسې بلډینګز نه ډیزاین کېږي نو بیا به اټومیټیکلی زموږ ذهن کې ریجنریټیو ډیزاین راځي لکه موږ چې کله بلډینګ جوړوو هغه کې پکار دی چې زیات نه زیات پارټ موږ ګرین پرېږدو بلکې کوشش وکړو چې د هغه بالکونۍ د هغه ټاپ ګرین روف هغه ټولو باندې موږ واښه بوټي وکرو ځکه چې موږ د خپل ماحول ته ډېر بې حد زیاته نقصان رسوو انتهایي زیات نقصان رسوو چې موږ څومره د اسفالټ دي که پیوډ ایریا دي که کانکریټ دی نو موږ څه کوو چې موږ واټر رن اف کور موږ جوړ کړو کور کې دننه خو موږ په کروڑونو روپۍ ولګوو خو د کور نه بهر چې کوم انوایرمنټ وي هغه نالۍ که وګورئ هغه د کور اوبه بهر ته راځي په روډ ولاړې هغه اوبه هغه نالۍ بوی چې کوم دی بدبویي دی د هغې بدبویۍ نه کور والا ته هم نقصان رسي خو هغه ته د هغې اندازه نه لګي نو بهتر دا دی چې موږ داسې بلډینګز جوړوو چې هغې مخکې د هغې فیزیبیلیټي ګورو په هغې سټډي کوو چې آیا د دې نقصان څه دی او د دې به فایده څه وي د ګرین سپیسز تاسو خبره وکړه لکه د دې دا اگزامپل دی چې خاص کر د ینګ جنریشن ته وجود کې د جنریشن زی ته یا میلینیلز ته پته نشته ګوګل ارت از ا بیټر ټول که نه چې دا څیزونه تاسو اسس کړئ لکه نننې د 2021 د خپل کلي یا د ښار د 2021 ګوګل ارت سیټلایټ ویو وګورئ او وشمارئ پکې ګرین پیچز او بیا په ګوګل ارت کې یو بره یو ټول دی په هغې کې باندې چې تاسو کلیک کړئ تاسو ټایم بار ښیي تاسو یو 10 کاله یا 20 کاله زوړ سیټلایټ ایمیج تاسو ته وښیي نو تاسو به ووینئ چې څنګه دا آی کې یو سکیل که نه به تاسو هغه ټایم بار به تاسو مخکې بوځئ او تاسو ته به هغه ګوګل ارت دغه چینج کېږي نو تاسو به ووینئ چې like how greenery is demolished and through buildings like چې کوم green spaces دي it is covered by concrete masses نو مروان صاحب دا خبر وکړي چې اوس through buildings لکه ما سار چې دی د کیلیفورنیا یونیورسټۍ یو پروفیسر دی هغه وایي چې architect which موږ اوس پوه شو چې architects and developers have a role in preserving health and like public health چې کوم دی کنه public health issue هغه ډیر زیات سالو کوي as compared to چې کوم medical practitioners دي کنه so start from now کدا ویډیو زموږ ډیولپر او کنټراکټرز وی بلډرز وی so مخکې باغی دا ډیسکس کول آرکیټیکټ سره چې ټول ډېرې کمرې یا اپارټمنټ یا شاپس یا افیسز به څنګه زموږ په بلډینګ کې راځي زموږ دا ویډیو به انشاءالله ایم شور چې دا فایده ورکړي هغه کنټراکټرز ته هغه ډیولپرز ته یو اویرنس چې هغوی به د نن نه بعد آرکیټیکټ سره دا هم ډسکس کړي چې بهی زما په دې بلډینګ کې ګرین ایریاز یا بالکني یا روف ټیرسز هم پرووایډ کړم زه تاسو سره یو ډېر اهم ایشو بل ډسکس کوم دا ویډیو خو خیر بیا اوږدېږي
که سعودي عرب یو سیټي شروع کړی Yes, دی لاین the line. تقریبا 170 کیلومتر اوږد سیټي دی شهر دی او هغه دوی وایي چې دا موږ پیډیسټریان فرینډلی سیټي جوړوو کې کارز آر ناٹ الاؤډ Car free zone. کار فری زون دی Yes. او هغه کې دومره گرینری دی هغه وایي چې دې کې که خلک څوک پیدل ګرځي ده خو دې کې به ګاډی د Nee. نه ځي Like everything چې کوم necessary items دی په یو سیټي کې لکه ته مارکیټ ته ځې پارک ته ځې these all amenities will be in 5 minutes walk. لکه تا نه به ستا د کور نه چې دروازه کوله کړي 15 منټه به ته مزل کې هغه شیز به although it is controversial as well, like 170 kilometer there is a rail track and on the other side like it is sort of like controversial topic still, but we can think on it like بل هغه کې ما یو چیز نوٹ کو زموږ سیټیز چې کوم ډیولپ کیږي نو دا اکثر ډینس ایریاز کې ډیولپ کیږي ځنګلاتو باندې اون خلیات کټ کیږي هغه چې کوم دا سیټي جوړي دا اسپیکټ پکې زما ډیزرټ کې دی دا ډیزرټ کې دی د خار نه د خلکو نه دا ډیر لري دی او هغه جورډن چې کوم ایریا ده کنه هغه ځای کې تقریبا ایجپت سره هغه ځایونو کې هغه د کنیکټ کوي نو وای ناٹ چې زموږ سیټیز لک سایډ ته وي موږ سره هم صحرا شته بلوچستان کې زیات صحرا ټول بلوچستان خالی پروت دی yeah, so thank you for watching this video. Allah Hafiz.